نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون څلورم درس دی په دعا بعد الجنازه کې چې پس د نماز جنازې نه دعا کول دا جایز دی که ناجایز دی. نو مخکې پې درې درسونه وشول، پای کې دا ثابته شوه چې پس د نماز جنازه نه دعا کول په دې کې کوم څه نارواوالی نشته. اوس دې درس کې خصوصا د فتاوی فریدې نه مونږ یو څو حوالې پیش کوو چې د علماء دیوبندو په نسبت باندې هم پس د نماز جنازه نه چې کله صفوف مات کړی شي، صفونه مات شي او دعا وغوښتلی شي، نو دا جایز دی، دا ناروا نه دي. دغه به پیش کړو او یو به هغه د فقهاو هغه بعضې عبارات چې خلک یې پیش کوي چې پای کې لیکلي چې نماز جنازه نه وروسته به دعا نشي غوښتلی، د هغې جوابونه به هم انشاءالله د فتاوی فریدیې په ضمن کې راشي. خو د هغې نه مخکې مرقات شریف نه یو حواله په دې باندې وایو. مرقات جلد نمبر 4 دی او صفحه د هغې 149 ده. په دې کې ملا علی قاري رحمت الله فرمایي ولا يدعو للمیت بعد صلاة الجنازه، دعا به نشي غوښتلی د مړي دپاره پس د جنازې د مانځه نه. ولې به نشي غوښتلی؟ دلیل پې پیش کوي لانه یشبه الزیادة فی صلاة الجنازه، ځکه دا دعا پس د نماز جنازه نه غوښتل د مړي دپاره دا چې کوم دی زیادت راولي په نماز جنازه کې، د دې نه زیادت متصور کیږي. دا زیادت په کله متصور کیږي چې کله صفونه ولاړي، نو چې کوم راتلونکی کس نوی کس راشي نو هغه ته به دا ګمان راشي چې نماز جنازه ختم شوی نه دی، هغه به چې کوم دی په نماز جنازه کې د خلکو سره شریک شي، حالانکه نماز جنازه به ختم شوی. نو دې وجې نه چې کله صفونه ولاړي نو دعا به نشي غوښتلی، ځکه فقها وایي ولا يقوم بالدعاء، په دعا به ودرېږي نه. مطلقې د دعا نه منع نه ده کړې، بلکې د دعا نه منع په دې وجه کړې ده چې دې کې هغه زیادت را نشي په نماز جنازه کې، خلکو ته پکې اشتباه را نشي، خلکو ته پکې غلطۍ واقع نشي. دې وجې نه فقهای کرامو چې کوم دی د نماز جنازه له دعا نه منع کړې ده. مطلقې د دعا پس د نماز جنازې نه یو فقیه هم چې کوم دی هغه منع نه ده کړې، او په خپله مفتي فرید فرمایي چې یو فقیه هم دغه دعا بعد د جنازه نه چې منع کړې دلیل یې پې نه دی پیش کړی، نه د قرآن نه څه دلیل پیش کړی، نه د حدیث نه څه دلیل پیش کړی دی چې دا ولې ناروا دی. خو دلیل دا پیش کړی دی چې لانه یشبه الزیادة فی صلاة الجنازه، ځکه دې کې اشتباه راځي چې نماز جنازه کې هغه زیادت راغلی دی. دا د مرقات حواله وه. دغه رنګې فتاوی فریدیه او جلد د هغې اول دی او صفحه چې کوم ده 333 ما سره پښتو کې مترجم فتاوی فریدیه ده، جلد نمبر 1 او صفحه 333. دنه سوال شوی دی، د هغې سوال په جواب کې دی لیکي د جنازې د مونځ نفس دعا کول جایز دی، بدعت نه دی چې کله د صفونو ماتېدو نفس وي، ځکه چې کومو فقهاو او مفسرینو دا ممنوع ګرځولې ده، نو اکثرو دلیل ترک کړی، دلیل نه دی پیش کړی، او بعضو دلیل کړی دی چې په دې دعا کې زیادت علی الجنازه او تکرار د جنازې سره تشبیه ده. ګوره زیادت علی الجنازه دا دلیل پیش کړی، او د صفونو ماتېدو نفس بغیر شک و شبهې نه دا تشبیه نشته، چې صفونه مات شي تشبیه پکې نشته، نو کراهت به هم نه وي، او دا خبره دي پټه نه وي چې هیڅ یو فقیه د دې د کراهیت دلیل نه دی ذکر کړی چې په خیر القرون کې دا معمول نه وه. وایي دا فقیه نه دی ویلي چې دعا پس د نماز جنازې نه ځکه مکروه ده چې دا صحابه کرامو نه ده کړې او تابعینو نه ده کړې، تبع تابعینو نه ده کړې، نبي علیه السلام نه ده کړې. دا دلیل دا و یو فقیه نه ده ذکر کړی، نو دا دلیل حنفي نه دی، بلکې دی پسې وایي دا سلفي دلیل دی، حنفي دلیل نه دی، دا د سلفو دلیل دی. سلفیان چې ځان ته کم وایي په دې وخت کې وابیان اهل حدیث، دا د وابیانو دلیل دی، او هغه وابیان نجدیان چې هغوی د خپل عقیده په دې خلکو کې داسې خوره کړه چې هغه پنځپیریان د زمانې هم د ځان سره وګرځول سلفیان، او دغه رنګې نام نهاد دیوبندیان هم د ځان سره په دغه خبرو باندې راواړول چې دیوبندي ته یو خبره پیش کړي چې لکه دا خبره خو سلفو لیکلې ده، داسې ده داسې ده، دا ثابت ده که نه؟ نو دی وایي نه، وایي دا خو نبي اسلام نه ده کړې که نه، صحابه نه ده کړې که نه، تابعینو نه ده کړې، هغوی نه نقل نشته دی. دا وایي سلفي دلیل دی. دا خبره چې څوک چې د نبي اسلام دا کار نه دی کړی، دی پې وروستو بیا ډېر سخت ردونه کوي، ډېر سخت ردود پې بیا وروستو کوي، هغه روان دی انشاءالله. خو دې نه دا ثابته شوله چې وایي دا سلفي دلیل دی، یعنی دا دلیل دا دغه غیر مقلدین وهابیان پیش کوي
چې دا کار نبی اسلام نه دی کړی دا ځکه ناروا دی او دا حنفي دلیل نه دی. دی په جلد 1 صفحه 333 کې چې کوم دی د سوال په جواب کې وویلو. دغه رنګي په دغه جلد نمبر 1 او صفحه 584 کې د یو سوال په جواب کې دی لیکي په صفونو کې په ولاړه باندې دعا کول ممنوع دي او د صفونو ماتولو نه پس دعا کول مشروع دي یعنی روا دي. اکثر فقها او مفسرین دلیل نه ذکر کړي صرف لا يدعو قائما او لا يقوم بالدعاء ویلي دي. دلیل څنګه یو ذکر کړي او صرف داسې وایي چې دعا په ولاړې نه کوي او چا پکې د جنازې په تکرار دوباره کېدلو سره تعبیر کړي او بعضو زیادت علی الجنازه علت ګرځولې. ګوره دا دوه علتونه شو چې وایي دا دعا په ولاړې ځکه نشي کولای چې په نماز جنازه کې تکرار متصور کیږي چې گویا کې د جنازه دوباره بیا شروع شو کنه. او یا دا چې په نماز جنازه کې زیادت راځي د ولاړې دعا وجنه. د دې دوه وجنه فقهای کرامو د نماز جنازې نه وروسته چې کوم د دعا نه منع کړی دا او دا وسوي وي دا منکرات په هغه وخت کې لازميږي چې دعا د ولاړې په حالت کې وشي او کله چې د صفونو ماتولو نه پس وي یا په ناستې سره وي نو هیڅ منکر نه لازميږي. صفونو ته مات کړی شي په ولاړې په ناستې کې البته په حدیث کې د دې منع نه دراغلي دا صرف جایز دي. جایز شو په دې کې بیا ویل چې سنت نه دي خو وروسته بیا په بل ځای کې ویل چې سنت دي. لهدا د خپل عباراتو کم لکه تناقض شته دي کېدای شي انسان د ارشي وي دي نو په دې کې ویلي دي چې په حدیث کې تمنه نه راغلي د نماز جنازه نه دا صرف جایز دي سنت نه دي. خو وروسته چې کوم دی بیا ځای کې لیکلي دي چې دا نماز جنازه نه وروسته دعا کول دا سنت دي. نو جایز خو شو خو په سنتیت کې دنه چې کوم دی صحوه شي په ځای کې سنتیت نه پکړي او په بل ځای کې سنتیت ثابت کړي دي. لہذا دا دوه حواله شوي د فتاوی فریدیه نه چې دی وایي نماز جنازه نه وروسته دعا کول دا جایز دي او مستقل په مقالات فریدی کې د په مقالم لیکلی ده چې په نماز جنازه نه وروسته دعا کول دا جایز دي. مستقلی په رساله لیکلی مفتی فریدو چې دا د دیو مفتی اعظم پاکستان دی او دلته په دای کې لیکلی دي القاباتو کې وته چې محدث کبیر فقيه العصر مفتی اعظم عارف بالله مولانا مفتی محمد فرید او د چې کوم د جامع دارالمحقانی اکوړه خټک دا غي هغه مدرس او شیخ الحدیث او دارالعلوم ضروبیا چې کوم په دغه کې په دې ضروبای کې ثوابای کې دا غي هم د محتممو دارالعلوم صدیقیه ضروبی دا دغه هغه محتممو او دغه په اکوړه خټک کې چې کوم دی شیخ الحدیث او مفتی اعظم پاکستان او د پتاوی پریدي ته چې کوم دی هغه پتاوی دارالعلوم دیوبند ویل کېږي. نو لہذا د په دغه ځکه هم دغه تصریح وکړه او دا بل حواله د مفتی فرید د فتاوی فریدینه چې داغه جلد دریم دی او صفحه داغه 215 ده. پای کې دی لیکي وای د ابو داود شریف حدیث هغه دا راوړل چې اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له دعاء په بنا باندې اذکار په جنازه کې اصل دعا ده او دا داخلي دعا نه ورسته خارجي دعا ممنوع نه ده. ما تاسو په اول درس کې ویلو مخکې متویلي کله دې حدیث ته چې اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له دعاء که داخلي دعات مراده په چې مانځه کې دنه دعا د نماز جنازه کې نو اته مراده له جایز ده او که خارجي دعات مراده هغه ته معلومیږي او جایز ده ځکه په دې حدیث کې من نشته چې دنه دعا په نماز جنازه کې کوي او وروسته چې کوم د نماز جنازه مکوي دا پکې نشته په حدیث کې. لهدا دې حدیث نه دوه دعاګانې ثابت شي مخ دنه په مانځه کې نماز جنازه کې او بهر هم د نماز جنازه نه دې حدیث نه چې کوم دی وي دعا ثابته ده اې کې کوم شک نشته. بعض خلک دا وایي چې نماز جنازه په خپل باندې دعا ده ورستو بیا دعا ولې کول شي دی ورستو په تفصیل سره وایي چې نماز جنازه صحیح ده چې دعا ده خو دعا نه ورستو دعا کول داس ناروا خو نه دي. کني پنځه منځونه چې موږ کوو پنځه منځونه کې دنه دعا نه ده اللهم ربنا آتنا فی الدنيا نو بیا دا نه ورستو دعاګانې خلک ولې کوي نو دعا نه ورستو دعا کول دا ناروا نه دي او څوک چې ناروا وایي د خلکو جهالت ته دا خلک چې کوم د علم نه خبرې دي کتابونو نه خبرې دي دا خبره باندې چې کوم نظام پوری کړي نه دي. تقص جلد نمبر 3 ابله حواله پکې ده صفحه 244 پای کې وګت سوال شوی دی او دا سوال په جواب کې دی به لیکي چې که عوام دا ضروری نه غني نو بدعت بنوي بلکې سنت بوي. ودې دا ما تاسو ته مخکې ویلو چې د ویل په هغه جلد نمبر 1 کې چې د نماز جنازې نه وروسته دعا کول صرف جایز دي سنت نه دي او دلته وایي که عوام ضروری نه غني پس ته نماز جنازې نه دعا کول که عوام ضروری نه غني نو بدعت خو نه دي بدعت نه دي جایز دي بلکې د جایز سره چې کوم دی سنت دی.
ولې دلیل دا بیان لأن السنة لا تنحصر في فعل رسول بل تعم القول والفعل والتقرير كما صرح به. وځکه وایي دلیل چې کوم دی د نبی رسول سنت عمل دا په دې کې منحصر نه دی چې کوم کار نبی اسلام کړی دا به سنت دی، چې کوم نه کړی دا به سنت نه، بلکې قول د نبی اسلام نم چې موږ ثابت شي لکه فخلصوا له دعا می تقول پیش کو دا غي نم سنت ثابتېږي. دغه رنګ چې تقریر د نبی اسلام ورکې نبی صلی الله علیه وسلم مخې چا یو کار کړی مبارک په خاموش پاتې شوی دا غي نم سنت ثابتېږي. او به لیکي او ایصال ثواب د احادیث او فقه نه ثابت دی که په مالی عبادت کې وي او که په بدني، لہذا دا کار به جایز او مسنون وي. ګوره جایز او مسنون ته بیا وي. او دعا بعد الجنازه چې کله وروسته د صفونو ماتولو نه وي نو په دې کې هیڅ باک نشته دی، دلته هم جایز ویلم. بیا ویلم لأن اکثر الفقهاء قالوا بعدم الجواز، و اکثر فقهاو د نماز جنازې نه وروسته دعا کول ته ناروا ویلي، ولكن لم يعللوه بعدم الوجود في خير القرون. خو دا دلیل نه دی ویلی چې نماز جنازې نه وروسته دعا ځکه ناروا ده چې کني کتاب په خیر القرون کې نه و، دا دلیل نه دی ویلی. دا دلیل د چا دی؟ کما هو دأب الطائفة السلفية والنجدية، دا طریقه هو چې کوم دی د سلفیانو د غیر مقلدینو د وابیانو د نجدیانو ده، هو حجة علیهم. خو دا طریقه چې دی و چې دا کار ځکه ناجایز دی چې نبی اسلام نه کړی و، دا په دیو باندې دلیل دی ځکه چې ترجمه د قرآن چې دی په اردو کې کوي یا په پښتو کې کوي یا په نورو ژبو کې کوي، نو نبی اسلام خو نه ده کړې، خیر القرون کې خو نه و، نو دوی بیا ولې په نورو ژبو کې کوي؟ دا کار خو بیا په دیو باندې چې کوم دی نو رس کوي او په دیو باندې بیا دا ثابتوي چې او دا ستاسو دا کارم بدعت دی. وکذا فی تدوین العلوم، او دغه رنګ تدوین د علوم په صحابه کرامو په خیر القرون کې نه دی شوی، نو چې نه دی شوی نو دا خبره غلطه ده چې رسول کوئی دا دعا د نبی اسلام نه کړی ځکه بدعت دی، یا دا کار نبی اسلام نه کړی په خیر القرون کې نشي ځکه بدعت دی. مفتی فرید په کلک رد کو بیا وای چې د فقهاو چې ورته ویلي چې دا ناروا دي، دغه دلیل نه پیش کړی چې صحابه ولې کړی یا په خیر القرون کې نه، بلکې دی ولې دا دلیل پیش کړی به تشبیه بزیاده چې بده کې تشبیه لازمي کې په زیات سره کما قال القاری فی المرقات، لکه مولا القاری حواله دی بیا پیش کړی او ما تاسو ته مخکې پیش کړی. او دغه رنګ خلک چې کوم دی نور فقهاو لیکلي چې ولا يقوم بالدعاء ونظيره كراهه قول الامام متوجها الى القبله بعد صلاه الفجر والعصر. لکه دی وی مثال دې لکه چې امام نمانځنه ما سحر نه او نمانځنه ما ذکر نه اوسګار شي نو دی مخامخ قبله ته نه کینی، مخامخ په قبله ته نه کینی، دا ول چې کوم شری دا ول مکروه دی. نو دا مکروهیت مونږ ته چې کوم دی وجه نه دی چې دا کار د خیر القرون کې نه، بلکې دا غي مونږ ته چې کوم دی باقاعده دا غره دی روایت د عدم راغلی چې نبی اسلام دا کار نه کړی، دا غي نبی اسلام منه فرمایلی دا. دغه رنګي بل سوال ته شوی دی په صفحه 246 باندې او دریم جلد دی، نو په دې کې دا تاسو ویل جواب ورکړئ. الجواب د صفونو ماتیدو نو وروسته دعا کول جایز دي، صفونو ماتیدو وروسته دعا کول جایز دي. او بیا وروسته چې کوم دغه خبره ذکر کړې ده کوم چې موږ مخکې ذکر کړل چې دې لپاره څوک دا دلیل نه وایي چې را فقهاو ویلي چې نه ناجایز دي، نو فقهاو چې ناجایز ویلي نو دې لپاره دوه وجې دي، یو دا چې زیادت په نماز جنازه کې راځي او یا دا چې تکرار په نماز جنازه کې راځي، نو دې وجه چې کوم دی ناروا دي چې صفونه مات شي او کینی خلک او یا ولاړې خو چې صفونه مات کینی بیا پکې هیڅ باک نشته دی. هغه مخکې تیر شو. بیا پوره مقاله پکې راوړې ده او په صفحه 247 باندې او په دغه مقاله عنوان ورکړی المقاله فی الدعاء بعد الجنازه. په دې مقاله کې بیا پوره تفصیل کړی ده، پوره نشم ویلی خو لږ زیبتې ویم. بیا دی وی په دې مقاله کې د دعا بعد الجنازه مسله ذکر کولی شي. د جنازې نه وروسته صفونو ماتولو نه وړاندې دعا کول مکروه دي. ګوره چې د جنازې نه وروسته دعا وکړی شي خو چې صفونه نه ماتې شوي نو دا مکروه دي، او د صفونو ماتولو نه وروسته دعا کول جایز دي، دعا کول جایز دي، خو چې صفونه ته مات شي په هغې کې بیا کم باک نشته دی او هغه جایز ګرځي. او بیا وایي په صفحه 248 باندې دریم جلد او دغه مقاله په دې کې بیا وایي د ډیرو مفسرینو فقهاو د کلام نه د دې دعا منه معلومیږي او اکثرو پکې څه دلیل نه ذکر کړي او ځینو ورکې دلیل ذکر کړي دی. مثلا صاحب د بزازي فرمای لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة لأنه دعاء مرة، لأنه دعاء مرة ځکه دعا پکې یو پیره شوې ده کنه، چې یو پیر شوې ده بیا دعا څنګه غواړي دی وایي یعنی جنازه دعا ده او که د هغې نه وروسته دعا وکړي شي نو د جنازه تکرار به لازم شي. دای معنا ده بزازي چې ویلي دي چې دې کې یو پیر دعا وشوله اوس په دوباره دعا نشي کولی. دا د دې زمانې خواران د فقهای کرامو په دې عبارتو نه پوهېږي، نو دوی ویلي چې نماز جنازه خو په خپله دعا ده نو بیا ترې وروسته دعا ولې کوي. د هغې مقصد دا دی چې نماز جنازه کې اکثر افعالو کې دعا ده،
نو چې اکثر افعالو کې دعا ده، ته چې اوس وروستو بیا ته دعا کوې، نو دغه تکرار د نماز جنازه پکې راځي. د دې مقصد دا دی مطلق دعا نه منع نه ده کړې چې صفونه رښتیا ولاړې مخ په قبله ټول خلک ولاړي او مړی مخې ته پروت دي او ته بیا به دعا باندې ودرېږې او دعا کوې، نو رښتیا څوک به دا وایي که نه چې دوباره جنازه پې کوي. یو پیر وشوه اوس پې دوباره کوي، او چې صفونه مات شي نو بیا پکې دغه نه راځي چې یاره یو پیر دعا جنازه وشوه اوس پې بیا دعا جنازه کوي. نه، بل دا دویمه جنازه نه ده بلکې دعا ده. نو تکرار پکې هم بیا نه راځي چې صفونه مات شي، او زیادت په جنازه کې هم چې کوم نه متصور کېږي چې صفونه مات شي. د دې فقهاو د عبارتونو دا مقصد دی. دا مقصد نه دی چې مطلقا دغه دعا ناروا ده. او مفتي فرید په خپله وایي د بزازي د دې عبارت نه دا مراد نه دی چې که د سلام نه وړاندې یو ځل دعا وشي او بیا د سلام نه وروسته په دویم ځل دعا وشي نو تکرار دعا به لازم شي. دا مراد نه دی. که د دې عبارت نه هم دا مراد واخیستلی شي نو د هر مونځ نه وروستو به د دعا منه لازم شي. ولې لمانځه کې دننه دعا نه ده، نو چې پکې دننه وروستو ته بیا دعا ولې کوې، خو بیا هم ناروا شوله که نه. بلکې د دې مقصد دا دی وایي ځکه چې د سلام نه وړاندې یو ځل مسنون دعا شته، یا لکه څنګه چې صاحب مرقات ملا علی قاری فرمایي لأنه یشبه زیاده فی صلاة الجنازه، او تکرار د جنازې او په هغې باندې زیاتوالی هغه وخت لازمیږي چې په صفونو کې ولاړ وې او دعا کوې، او چې کله صفونه مات شي نو بیا دا شکونه نه لازمیږي. او دې نکتې ته هغه فقهای کرام اشاره کړې ده کوم چې د لا یقوم بالدعا نه طویل تعبیر کوي او د لا یدعو نه په مختصر تعبیر نه کوي. داسې نه و چې لا یدعو، داسې نه و چې نماز جنازې وروسته دعا نه کوي، بلکې وایي لا یقوم بالدعا، داسې وایي. او هم دا حکمت د دې فرایضو پسې متصل د فرضو په ځای کې د سنتو د منع کولو دپاره هم شو. کوم خلق اوس ګورې بل خبره دا شوه د فقهای کرامو د عبارتو مقصد دا شو چې دوی وایي چې یو پیر نماز جنازه کې دعا شوي د وروسته به ترې دعا نشي کولی ځکه دا زیادت متصور کوي. نو ګورئ د هغې مقصد دا دی چې یو پیر نماز جنازه کې دعا وشوله، اوس چې رښتیا صفونه ولاړي او مخ په قبله امام ولاړي مقتدیان ولاړي مړی مخې ته پروت وي، نو خلک په دا تصور وکړي چې یو پیر جنازه وشو اوس پې دوباره بیا کوي. نو دا صفونه مات کا نو چې دغه تصور خلکو ختم شي چې لکه صفونه مات شو دوباره نماز جنازه نه کوي، دعا ورته کوي، نو بیا مکروه نه دي چې صفونه مات شي. د دې صفونو کې غټه مسله ده، دغه ځینه ده. او یا چې صفونه نه مات شوي چې کوم بهر نه کوم کس راځي به دا تصور وکړي، یا دا کوم ولاړ خلک چې دا به دا تصور وکړي چې گویا کې نماز جنازه کې څلور تکبیره وشو، اوس دی چې بیا دغه دعا کوي نو کېدای شي چې پنځم تکبیر یې ویلی دی، زیادت په نماز جنازه کې راځي. دې وجې نه هغه فرمایي چې صفونه دې مات کړی شي بیا په دعا کولو کې څه مسله نشته. او دی اوس وایي چې څوک چې وایي چېرې د نماز جنازه مکروهه ده، ولې مکروهه ده؟ فقهاو چې کوم دوه خبرې دلیل پیش کړي د هغې مقصد وانه دي، بلکې داسې وایي کوم خلک چې د دې د کراهیت ثابتولو دپاره دا دلیل ذکر کوي چې دا دعا پیغمبر علیه السلام او سلف صالحینو نه ده کړې، نو دا حنفي دلیل نه دی بلکې سلفي دلیل دی. دا حنفي دلیل نه دی او دا دلیل د درې وجوهاتو په بنا باندې غلط دی. څوک چې دا وایي چې دا د نبي اسلام نه ده کړې ده ځکه بدعت ته ناروا ده، نو مفتي فرید ورته جواب ورکوي. او دا د دې نن سبانې زمانې د دیوبندیانو په خولې هم ده چې یاره نماز جنازه نه وروسته دعا ځکه مکروه ده چې نبی اسلام نه ده کړې. موږ ورته وایو د خپل کتابونه د دیوبندیانو وګورئ چې سترګې مو کولاو شي او درته خبره واضحه شي. نو دی وایي چې د درې وجو نه دا خبره غلطه ده. نمبر 1 دا په پیغمبر علیه السلام باندې او په سلفو صالحینو باندې دروغ تړل دي. دروغ ځکه تړل دي چې هغه ته کوم ځای روایت راغلی دی، تا ته کوم ځای دا ثابته شوي چې او نبی اسلام دعا نه کړې، کوم صحابي ویلي دي چې دعا نبی اسلام نه ده کړې، کوم تابعي ویلي چې فلاني تابعي دعا نه ده کړې. نو ګوره یو عدم الروایت یو روایت العدم دی. عدم روایت دلیل نه دی، روایت العدم موږ ته داسې وښایي چې او نبی اسلام دا کار نه دی کړی، دا روایت راغلی. لکه حضرت عایشه صدیقه عنها فرمایي چې نبی اسلام مبارک د فرض مانځه نه ناسته نه ده کړې الا بمقدار ان یقول لهم انت سلام علیک السلام. ګوره هغې موږ ته روایت وکړو د عدم د پیل د نبی اسلام، داسې موږ ته وښایه بیا هغه دلیل دی. بیا مخکې وایي د هغوی نه د دې دعا په اړه هیڅ روایت موجود نه دی، او د عدم ذکر او د ذکر عدم په منځ کې فرق نه کول ناپوهي یا ګمراهي ده. یعنی د روایت العدم یا د عدم الروایه د دې په منځ کې فرق نه کول، یا خو نه پوهېږي دا سړی د اصولو نه خبر نه دی، او یا که پوهېږي خو ګمراه دی، خلک ګمراه کوي. نو د دې وجې نه دا دلیل باطل دی. دویم د عدم پیل نه عدم جواز نه ثابتېږي ځکه چې حدیث صرف فعل ته نه ویل کېږي بلکې قول فعل او تقریر درې واړو ته ویل کېږي. ګوره که نبی علیه الصلاة والسلام باندې دعا نه کړې بالفرض دین دا نه ثابتېږي چې دا بدعت شوله، ځکه چې فعل د نبی علیه الصلاة والسلام رقم سنت ثابتوي، تقریر د نبی علیه السلام هم سنت ثابتوي، قول د نبی علیه السلام هم سنت ثابتوي، او قول مخکې تیر شوی دی. او بله وجه وایي او فقهاو
کرامو او مشایخ چې کله دا تعبیر کوي نو دوی کې اختصار کوي. د هغوی مراد دا وي چې نه یې کړي دي، نه یې ویلي دي او نه یې قرار ګرځولي دي. فلیراجع الى تعلیق الممجد وایي ته وګرځه. درېیمه وجه دا دلیل جمعا او منعا منقوض دی. پیغمبر علیه السلام په اردو پښتو کې د قرآن ترجمه نه ده کړې او د محققینو په نزد اذان هم نه دی کړی او د صحیح روایتو مطابق د صحیح روایتو په مطابق باندې پرتو کې نه دی غوستلی او دغه ډول د رکوع په وخت کې رفع الیدین کړي او په منځ کې یې خبرې کړي دي. ففهم که څوک اعتراض وکړي چې د عبادت دپاره د خپل طرف نه څه وخت مقرر کول مکروه دی، لکه چې صاحب د بحر رایق یو تعلیل په ضمن کې فرمایلی دی ولأن ذکر الله اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشيء دون شيء لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع. که څوک دا وایي چې د خپل طرف په دې کې هغه وخت ټاکل، د دې جواب دا دی چې شرع او وحی د دې دعا په اړه چوپ دي. نو د ابو داود د حدیث په بنا باندې وما سکت عنه فهو عفو، دا دعا به عفو مباح وي او مشروع نه، یعنی فرض او واجب به نه وي او مکروه به هلته وي چې د جنازې د لواحق او مکملاتو په طور باندې وکړي شي. چې څوک دا تصور وکړي چې دا د جنازې لپاره ضروري دي، د دې نه بغیر نماز جنازه نه پوره کېږي، بیا مکروه او که داسې نه وي مکروه به نه وي. لنډه دا شوله، ډېرې حوالې پیش کړي نورم او په دې وتاو پر دې کې نور حوالې هم شته. نور هم علما دیوبندو کتابونو کې ډېر شی حوالې دي په دې باندې. هماغه نمونې په طور باندې دا خبره ذکر کړه چې دا دعا فسته نماز جنازه نه، دا دغه صحابه کرامو په عمل باندې، نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه بعضې روایتو په بنیاد باندې او دغه رنګې چې کومه دی د فقهاو د عباراتو په بنیاد باندې او د علما دیوبندو د عباراتو د اقوالو په بنیاد باندې جایز او ثابت شوه. څوک چې انکار کوي دا زیاتی کوي او څوک چې ورته بدعت وایي، ناروا وایي، حرام وایي، مکروه وایي، نو هغه نه دلیل مطالبه ده چې د دې باندې دلیل پیش کړي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا